أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين. صدقت يا رب العالمين. دې ځاینا سورة المطففين شروع شو. متوفف ویل شي چې پناه تول کې کمی کوي. تقریبا دا سلور سورتونه دا جوړه دي او د اخره کې بعضې ځایونو کې الله رب العزت یو صورت غون په یو موضوع باندې ذکر کړي. د هغې وجه دا ده چې خلکو ته د دې خبرې اهمیت پیدا شي، د اهمیت ورسره پیدا شي دې خبرې. نو دکه شان نننۍ صورت چې دا په ناب تول کې کمی، ناب تول کې کمی چې دا نه د پکار شریعت منع کړی دی، په کومه تله چې اخلي په هغه باندې خرڅول هم وکړه. سیدنا شعیب علیه السلام چې په کوم قوم کې راغلی و پیغمبر، هغه قوم به ناب تول کې کمی کو مختلفو طریقو سره. یو طریقه پکې دا وه چې اخیستل به په یو تله کول، خرڅول به په بل تله کول، یعنی فرق به ساته په ناب تول کې. الله رب العزت بیا په هغې باندې عذاب راوسته. الله دې موږ بچ کړي. اوس موږ له پکار دی چې موږ هم په ناب تول کې کمی نه کوو. مخکې صورتونو کې الله رب العزت چې تخویفات ذکر کړل، نو دلته په تخویفاتو کې ترقی ده په دې صورت کې، ځکه ورپسې دا ذکر کړل. بیا دکه شان مخکې صورتونو کې مخکې صورت کې چې دی نو هغې کې دا ذکر شو چې الله رب العزت فرمایي چې دی به د قیامت نه نشي پټېدی، وما هم عنها بغایبین، یا د دغه اور نه وغیره. او دې کې دی کتاب مرقوم پټېږي به څنګه؟ لیکل شوي دي، فرشتو لیکل کړي دي. مونږ سره کتاب پروت دی، مونږ سره عملنامه پرته ده، داسې په اسانه باندې به پټېږي. نو د هغې نه پکې ترقي ده. دکه شان په تیر صورت کې چې دی نو په هغې کې نور خبرې مختلف راغلې وي، شواهد وغیره. او په دې صورت کې چې دی بیا باقاعده، یعنی په تیر صورت کې چې دی نو هغه چې څوک شفاعت قهري باندې رد و، چې څوک په زوره په الله باندې شفاعت نشي کولی. یوم لا تملک نفس عن نفس شیئا والامر یومئذ لله. او دې صورت کې د الله د وحدانیت طرف ته بلنه ده چې په الله باندې ایمان راوړئ. الله دې راله استقامت را نصیب کړي. او دعوه د دې صورت چې توحید، د الله رب العزت وحدانیت منل او اعمال صالحه کول، نیک اعمال کول. الله رب العزت فرمای ویل هلاکت دی، یا تاسو ته مې یو کنده ده چې جهنم هم د هغې نه پناه غواړي. نو دا د چا دپاره ده؟ للمطففین، په ناب تول کې کمي کوونکو دپاره. چې څوک په ناب تول کې کمي کوي نو د هغې دپاره دغه کنده ده چې جهنم د هغې نه پناه غواړي. یا چې دی عذاب دی د هغه چا دپاره چې هغه څه کوي، یا هغه ناب تول کې کمی کوي. هلاکت دی د هغه بنده دپاره چې کوم په ناب تول کې کمی کوي. الله هم دې بچو ساتي. الله فرمایي ویل هلاکت دی للمطففین، د هغه چا دپاره چې په ناب تول کې کمی کوي. الذین، د هغه کسان دي اذا اکتالو چې اخلي پیمانه علی الناس، د خلکو نه یستوفون، پورا چې د خلکو نه څه اخلي نو پورا اخلي، په پوره پیمانه یې اخلي. چل طریقه ورځي، کله لاسو سره خوا دی خوا کوي، کله نن سبا یې نسو کې ماینس یو سبل سا خوا دی خوا کوي، نو طریقه ورځي. الله رب العزت فرمایي چې د خلکو نه اخلي ښه پوره اخلي. و اذا کالوهم، او هر کله چې ورکوي خلکو ته، کیل کوي خلکو ته، او وزنوهم، یا وزن کوي خلکو ته، یخسرون، نو کمی کوي هغې کې. هلکه ته ماله راغلې ما ته دوی چې لکه مثال په طور دال به 100 روپۍ دی، ما درتې په 80، ته ماته چې بس 100 کیلو راکړه او 80 روپۍ واله. زما او ستا اوس که ما تاله دا دال ارزان درکړه او که ګران مې درکړه، خو زما او ستا جوړ دا په 80 روپۍ باندې وشوه. نو اوس به زه د 80 روپو تاله پوره په پوره دال درکوم. اوس کیسه څنګه روانه ده؟ هلته مثال بتاو د کپنې نه بارته ډبه راشي. دا مسلمانان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک ملاوټ کوي یا زمون نه دی، څوک دوکه کوي یا زمون نه دی وغیره. نو اوس موږ څه کوو؟ هلته نه مثال وایي دا 5 کیلو را، یا دا 1 کیلو دا ګوتې دا دي، هغه پکې ای پکې 2 ګرام به پکې کم راځي. چې تا پې ولیکل چې دا دومره ده، یا تا ووایي چې دا دومره ده، هغه اشتهار د هغې چاپ کړي او بیا پکې وایي چې دونه کمه ده. نو بعضې وخت خو بیا د پاسه لیکلي چې 2 ګرامه پکې کم ده. نو بیا هم انسان ته اختیار وي چې هغه کیلو والا لري که غیر مثال بتاول. نو دکه شان داسې نه دي پکار ښه. و اذا کالوه، نو په غټه سطح باندې هر کس د خپل وس مطابق بس غل دی.
خپل وس مطابق ماته اختیار نه دی میلو شوی نو زه هم زه ټیک ټاک بزرګ انسان یم چې اختیار راته میلو شي بیا پته لګي چې چا څونه دا تاسو په خپل ښه پوهېږئ تجربه هم پې زیاته ده چې د یو انسان د یو 2 انچو د پولې وس کېږي نو هغه یو 2 انچه پوله وایي ښه ټیټه که د یو کس چې دی د هغه د 2 کنځلو وس کېږي چا پسې نه هغه کوي د وس کې اوس بس دا خبره ده نه اوس د ما ستا تر موبایل رسایي ده نو که موبایل کې زما اړه خو وي که بدې بس چې څه ګورم ځان له لګیا یم بس زما دغه ځای پورې رسایي ده اوس چې هغه غټه سطح باندې زه الله هم دو ساتي الله هم دو ساتي ګناهونه راته پیښ شي او څه بل څه بیا دې ځان بچ ساته خو بیا وروستو خبرې دي خو چې تا کم ځای پورې زما رسایي ده هغې کې زه څونه بچ یم او څونه باقي اخته یم ته کته پکار الله دې نیکۍ توفیق راکړي وایذا کالوهم هر کله چې دی کیل کوي او وزنوهم یا وزن کوي یخسرون نو کمی کوي هغې باندې الله وی الا یظن آیا دوی یقین نه کوي اولئک چې یقینا هم دغه خلک انهم مبعوثون چې یقینا دوی به راپاڅولی شي څه خو نه ده چې د قیامت په ورځ به راپاڅولی نه د قیامت په ورځ به راپاڅولی شي دا ټول هر څه خدایي دپاره دي لیوم عظیم د هغه لویې ورځې دپاره د څه دپاره د هغه عظیمې ورځې دپاره یوم په هغه ورځ باندې یقوم الناس وبدرېږي دا خلک به ودرېږي لرب العالمین دپاره د رب د عالم رب چې کوم دی د هغې تربیت کوونکي چې کوم دی پالونکي چې دی الله رب العزت دا ټول خلک به هغه ته ودرېږي نو چې دا ټول خلک هغه ته موږ چې دی نو یو بادشاه ته نشو درېدلی هلکه یې چا حجرې جومات ته وایي جومات چې ته ورته هلکه پلانکي ځای ته ځو جومات ته ځي که نه حجرې ته ځي چې ورته وایي جومات ته ځي بس بیا خاصې ته چپړی بار وباسو نو بیا هر څه چپړ وکړي او که نه وایي چې هلکه حجرې ته ځي که چا ځای ته ځي بیټک میټک ته وایي حجرې بیټک ته ځه بیا خو به هغه دماغ پې ویني د هغه مې راشه سپلی اچوي نو دا یو عام بنده مخې ته چې ته ودرېږي ته ورته جامې سمې ته چې دې سپلی اچې سمې ویښتو سره خوا دې خوا کې کله ناکله ولامبې یا چې دی نو بیا عدالت ته ځي د هغې خیال ساتي یا د ایمینې MP ځای ته ځي د هغې خیال ساتي ښه خبره ده څومره چې مرتبه لوی دونه چې دی نو د دنیا په حساب وي که دین په حساب هغې خیال ساتل پکار وي هغه به مختلفو خلکو سره ملاوي حال به د عاجزي پکار وي نو اوس ته د هغې ځای ته ځې نو ته د هغې مطابق ځې نو بیا چې د الله رب العزت مخې ته ودرېږي نو په ایمان وایي چې موږ د هغې دپاره څومره تیارې کړو دغه د سوچ وکړو چې بیا د الله مخې ته ودرېږو نو د هغې دپاره بیا څه دلته خو په سبلو دوړ هم نه پرېږدو هم پاک کړو چې د پلانکي ځای ته روان یم دی او هلته کې څه تحفې هم ولله ځان سره واخلو دلته کې واسطه هم پکې وګورو هلته کې څه د هغې دپاره څه په ایمان وي هغه فرض مونځ کوو نه هر یو ګناه کوو دا خو د خدای پاک رحم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د ما په امت به اجتماعي عذاب نه راځي او انفرادي کې ټول اخته دي چېرته یو څه کې وال خوري چېرته بل څه کې چېرته بل څه چېرته الله دې راته معاف کړي ویل هلاکت دی للمطففین پناب طول کی کمی کوونکو دپاره الذین دا هغه کسان دي اذا اکتالو په هغه وخت کې چې دی پیمانه اخلي د خلکو نه علی الناس د خلکو نه یستوفون نو پورا اخلي و اذا کالوهم هر کله چې دی لره کیل کوي او وزنهم یا ولا وزن کوي یخسرون نو کمی کوي پایې کې الا خبردار یظن آیا دی یقین نه کوي یظن به معنی د یقین ده اولئک دا خلق لانهم چې یقینا دوی مبعوثون پاسول بشي لیوم عظیم د پاره د غرض عظیم یوم یقوم الناس په دغه ورځ باندې به ودرېږي دا خلق لرب العالمین د رب د عالم ته الله رب العزت په دغه امتحان کې پاس کتاب الصلاة کتاب